جناب محترم الافان شیخو صاحب ته چې هغوی ستاسو په وړاندې تماشه کې د قلمکارو د صحافیانو شکر ادا دي. دې موضوع باندې خپل اظهار خیال وفرمایي جناب محترم الافان شیخو صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. وی پریکړه خدای د غجب په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخ کې کولې نشي. د ټولو مخ کې د پاسبان قلمکار دغه شانتي یو غونډه وینو چې د قلمکارو د صحافیانو حوصله افزایي پکې کېږي. تنګي یقینا پر لحاظ سره پسمانده دي او دا پسمانده منګه کړی دی. دغه شانتي تقریباتو ته ډېر زیات اشد ضرورت دی چې نن کوم پاسبان تنظیم جوړ کړی دی. نو ډېره زیاته مننه کوم. حنیف الله حضرت صاحب په دغه سټیج ناست دی. ته نو ما ورته یاره زما کښېنه لږ، چونکې زما تقریر لږ وروستو مشران نور ناست دي، نو د هغوی په وجه باندې زما تقریر لږ رامخکې شو. ډېر ستر مشران چې کوم دی په دغه غونډه کې ناست دي. پروفیسر ادریس صاحب هم دی او عبدالغفار کاکا غالبا چې شته دی خو نشته، شته دی پکې. هر ماښام شي نو ما ته کال کوي. نو زه ورته یم کاکا څه دي؟ بجې به ستا تپوس مې کوم. نو ډېر سپینګیري چې په جرګو مرکو کې دغه تنظیمونه پوګې صادره چولي او کله یو محلې ته کله بلې محلې ته سیاست نه بلاتر چې کم دی د دوه کسو کور روغی. نو زه ستاینه کوم. په دغه سټیج موجود یم په صحافت او دلته کې زمونږ چې کوم ادیبان دي یا زمونږ شاعران دي ما ته مخې ته ناست دي، ډېر ملنګان دي او د ډېر وخت نه د دوی جدوجهد چې کوم دی کتابونه زمونږ په دغه تنګي کې دغه شاعرانو لیکلي دي، قلم قافله ده یا نور تنظیمونه دي. ما له ډېر نومونه په دې نه راځي چې په ډېرو غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او ډېرو کې هغوی بلنه نه راکړې. ځکه زه خو دا په لومبني ځل په 22 کالو صحافت کې چې کوم دی دغه شانتې غونډه وینم چې د صحافیانو د ادیبانو د شاعرانو په درناوي کې را جوړه شوې ده. ما ته مخې ته ډېر تکړه صحافیان ناست دي او موږ سره ډېر مخکیني صحافي ظهیر محمد زی زه دلته وینم. موږ سره ناست دی محمود جان عمرزی دی، شهریار صاحب دی، جلال دی دلته کې جرنالیزم یې کړی دی، یحیی جان دلته کې چې په کومو وسایلو کې لګیا وي. ډېر ملګري به نورو خو نن زموږ د یو صحافي کلیزه وه احسان شیرپو، نو ډېر هلته کې چې کوم دی نو پاتې شو. موږ هم په دغه وجه باندې لیټ شو. ملګرو ما حنیف الله حضرت صاحب ولې ایثار کړ. زما ورور الحمدلله صوبهدار میجر ریټایر شو. کړومبني د دغه تنګي کالج نه چې کوم دی نو FSC کړې ده، وکیل خان نامې وه. زما پلار به دړې دې تنګي ته وړلې دلته کې به یې خرڅولې. خو دې حنیف الله حضرت صاحب دوکان و دا زمونږ د 400 د ګلکرم حاجي صاحب سره څنګ په څنګ چې کوم دی نو دا صحافي و، بیا د دوی چې کوم ورور و بیا مټې ته لاړه. نو دا زمونږ په استادانو کې راځي. د سره چې مونږ کله کینو نو په سیاست ورسره خبرې نه کوو. خو احسان دا دی خو زما دارونه نن هغه تعلیم یې کړی دی او مخکې تللی دي. نو اوس به هم د ده په کلونو مخکې چې کوم دی د په کاپۍ کې په مونږ باندې کاته وي، قرض به وي. د دغه دوکانه به چې کوم دی نو زما مشرانو په قرض و کاپي کتاب او دوړه موږ رالوي شو. په موږ چې په کوم علاقه کې نو اوس هم تپوس کولی شي چې په هغه علاقه کې په موږ باندې پلار سبق یې نو ویلی خو په موږ یې تعلیم کړو. نو موږ شپږ وروڼو یو دغه موږ په اول کې چې راوتلي وو د بیار ګاډۍ سوګي نه موږ دوکان واچو. زه هغه صحافي یم چې ما په سایکل باندې اخبار خرڅو. لومبنۍ ایجنسي چې کومه ده موږ سټارټ کړله په شیرپو کې، بیا په شکور کې، د جندي پولو شمالي اشنغر کې به چې اخبار پیژندم نو داسې کلو ته به لاړم چې ما نه به یو اخبار خلکو واغست، یا به وانغسته یا به دغه شانتې و سایکل به راسره سرخد اخبار د دې پښتونخوا چې کوم دی لومبنۍ کمپیوټرایز اخبار دی ما د هغې نه سټارټ واغسته چا پیژندم نه
خو ما په سیکل خرڅول او تر 50 ته پورې ما اخبار خرڅول لنن خلک خبره کوي کنه مړوي ماضي ته وګورو سر ته وګورو دغه کوي نو زه په خپل ماضي او خپل مشرانو په ماضي پهار سخت انچرالي نو په دې سټیج باندې ډېر برملا وي چې په ټول پښتونخوا کې کم صحافیان دي خو زموږ سختي تیرې کړې وي یا زموږ برداشت کړې وي یا زموږ نقصانات یې چت کړې وي نو چیلنج سره وایم چې زموږ سختي به نه تیرې کړې خو همت مې نه دی بیللې کردار کشي زما څومره وشوله کم قسم پروپاګانډې په ما پسې وشولې کم قسم خبرو شوې خو بل کس یا به خودکشي کړې وه یا به صحافت پرېښی و یا به دا ذله پرېښی و داسې یو ټیم راغلی م چې زه لاړم او پنډی ته په چور چوک کې مې مزدوري کوله ما نه کوم صحافت کله چې زما دوکان وسوځېده برخال بیا څه ملګري وي تا کې ټیلنټ شته او راوستم او دغه صحافت ما شروع د صحافي په کردار باندې چې هغه څه پیشرفت وکړو ډېر به پیژنې او ډېرو ته پته نه وي خو بیا به راځم چې دغه سټارټ چې کوم دی د دغه تنګي نه دلته م خړپوسې کړي دي د دې ځای نه په خپل تنګي پهر کړ خو چې د مشرانو په دغه کې راځي نو هر انسان چې د ماضي کې د چې احسانات چې کوم دي نو هغه دغه مشر ناست ډېرو خلکو ته پته نه وه یعنې بولا حسرت صاحب په دغه سټیج ناست دی ډېرو مشرانو ته به اوس پته ولګي ملګرو د دغه صحافت په دغه کې دی وخت کې ما په دې 400 کې دا کمې خبرې چې کوم دا په میډیا باندې راځي شپېتو خاندانونو له مې د کور چابیانې ورکړي دي شپېتو خاندانونو له دلته کې دا سیاسي پارټۍ او دا کم چې په صوبه کې حکومت دی او یا په مرکز کې حکومت او د کورونو وعدې کړې وي نو دا چیلنج کوم چې ما خلکو له په خپله مې نه دی جوړ کړی خو خلکو را باندې اعتماد کړی دی د خلکو په ذریعه مې خلکو ته ورکړي دي په دغه تنګي کې په دې غلو کلي کې مې کوارټرې دي په دې 2 کالو کې ورغلی نه یم اوس هم چېرته ورتلی شي په تنګي کې د دونه لرې نه دی د تغبې خلکه په کې اوسېږي د باجوړ په کې اوسېږي د سوات په کې اوسېږي او د 400 په کې اوسېږي ویره په دې 2 کالو کې تاسو چېرته طالب خان لیدلی دی راغلی دی کری درنه اغستې ده هره میاشت وې درله څه راځي او خو نه راځي د بل نه غواړم خو هغه ځای ته راوړم دا د صحافت کردار ته خیر نه دی سوشل میډیا کردار ته په زرګو خلکو ته رانه سلایي مشینونه لاړل په دې جندي پل کې شهید کالوني په دې باندې مې یو بور کړی دی 1,40,000 روپۍ به خرچه راغله او چې کله بور وشو نو په هغې باندې م خیڼ پم لګو قدرتي تیوبه روانې شوې قدرتي 2 کاله د هغې نه قدرتي اوبه تلې هغه ځای کې مې کوارټرې دي خو چېرته لاړی وګورئ تپوس وکې 3 کاله وشو نه یم ورغلی یا هغه چې الف خان شیرپو یا په سیکل اخبار خرڅو یا آیسکریم خرڅول یا کباړ خرڅو یا د شیرپو په بازار کې گیا خرڅوله نن هم دغه دی احتساب تم تیار سار چیزم اکثر تیل په قرض واچو په جیب کې مې روپۍ هم نه وي ماښام چې راځم خپل کور ته ضمیر مې خوشحالي خو مرګ ته تیار یم مرګ ته تیار یم خو دغه صحافت خو ما سختې تېرې کړې نو دې وخت کې په دغه سټیج چې ناست یم زه به هغه واحد صحافي یم چې پړه سارمان نه لرم چې یاره دا مې ارمان وي ګاډي وي یا به د مات ګوټ سیکل ګرځو یا پکې نومې نومې ګاډي رالل مختلف ځینو ته پکې لاړو سند نه مې پکې ایوارډ واغسته د دې کې پي کې نه مې پکې ایوارډ واغسته زما تنقید ډېر په تحریک انصاف او په دغه صوبایي حکومت وي دلته کې زه د ډي آر سي ضلعي ترجمان یم په دې حکومت کې زه د کمپلینټ سیل د 400 چیرمین جوړ شوم یو سیسټم و هغه روان دی خو زه دا وایم چې موږ پښتانه تنقید کوو او تنقید په تنقید کو تنقید برای اصلاح نه کو تورونه لګو چا درته وي پلانکی راته وي چا سره روزګار نه وي شوي بد ورپسې وایو چا سره پلار نه وي تلو بد ورپسې وایو د یو سیمې په ترقۍ کې د صحافي د قلمکار او د شاعر ډېر مهم رول وي څنګه خو صحافي د ریاست ستن ګڼل کېږي نو دغه شانتې شاعر چې کوم دی دا هم د قام سترګې غوږونه دي د
د دوی په دې شعرونو کې په کوزه کې دوی سمندر بند کړی وي. پخواني مشرانو به چې تقریر کوو نو تقریر کې به شروع کې یو شعر وي او په آخر کې به یو شعر وي او خلک به په هغې باندې پوه کړل. نن سبا هر سړی په کور کې صحافي دی، چا سره چې موبایل دی نو صحافي دی، چا چې په ښه طریقه باندې استعمال کړ نو ډېرې پیدې یې خلکو ته ورکړې. د ډېرو خلکو کارونه چې کوم دی نو هغه وشو. په دې ګرانه کې دغه سوشل میډیا چې کوم دی کوم رول ادا کړ. خو دې سوشل میډیا بیا طرفګنۍ هم پیدا کړي، بدکردارۍ هم پیدا کړي، بدنظمۍ هم پیدا کړي، تصادم ترم ته خبره بوتله. نن زما په عالم باندې مې الزام لګي، نن زما په مشر باندې مې الزام لګي، او موږ هغه الزام پسې مخکې ځو، هغه خبره مخکې بوځو. نو موږ زه دا وایم چې دغه شانتې غونډې ډېرې مهمې دي او په سوشل میډیا باندې موږ له کار پکار دی، د خلکو اصلاح پکار ده. سوشل میډیا زما په خیال ډېره بل طرف ته روانه ده او راتلونکي وخت کې همدغه سوشل میډیا زموږ په دې سیمه کې یو لوی تصادم پیدا کوي. په دې باندې به خلک پیو. دلته زما صحافیانو ملګرو نور مشرانو هم خبرې وکړې. د صحافي وسایلو ته هم کتل دي او کله چې صحافي باندې تور لګې یا ولې دمکي ورکې نو د هغې نه مخکې سوچ هم کول پکار دي چې دا دمکي زه په کومه لار ورکوم. خو یو سړی وایي چې صحافي په ما باندې خبرې نه کوي، زما د اغلاګانې به چاته نه ښیي، نو دا د هغوی خمخیالي ده. دا د هغوی یو بېل سوچ دی، دا هغوی وچه بدماشي کوي. نو بدماشي نه چلی. بل خلکو کې دا خبره راوستل دي چې خبرې راځي چې په دلیل وکړو. منګه د دروغو بیانیې له او دروغو له چې کوم دی دومره مخه ورکړې ده چې هغې زموږ معاشره کې ډېر لوی بېګاډ راوستی دی. نو دې کې صرف د صحافي یا د سوشل میډیا سلام چې واړو ړومبې به موبایل ته ګورو چې چا خو میسج نه کړی، چا خو مسکال نه وي کړی، نه وي کول کې چې کوم دی سنت پاتې شو، پرس کېږي، کور ته منډه وي. دا معاشره جوړه شوه. خلک به څه وایي؟ دې خبرې له موږ سوچ ورکړی. دا کله مو نه کتل چې الله به څه وایي، د الله رسول به څه وایي. خو هر سړی به لاول زه بیا بل په خپل ګریوان کې به سر ښکته کوو. د صحافیانو به مټې جوړېږو.